بنی اسرائیلو کې کستے 1000 میاشتے 83 سال 1000 میاشتے دا سے تیرے کڑے ورځ جهاد کوا ورځ روزه هم دے او شپې بیا ټول شپه رب ته په عبادت باندې ما عزت مندو کافران ته تنگ شول دا څنګه سړی دی دومره په زرګونو خلک رانه ووجل او د یوازې مونږ سره جنگ کوي جهاد کوي مونږ د تسنو شویل همیشه د پاره کافر مسلمانو خلاف تاریخ وګوره خزه استعمال کړي راغ او د خزه تابع چې ته د دنیا څه غواړې مونږ به تعالی درکو خدا خپل خاون زمونږ په لاس کې راک په هغو شریعتونو کې مسلمان او کافر نکاح جایز و د خزه کافره وه وی صحیح ده د څو شپو بعد سملستلو خزه پړی او رسۍ راواخیستله ښه مضبوطې دی چې کم ځي باندې پروت و ویې تړلو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دی راپاڅېدو دومره طاقت الله ورکړو چې لږ شانتې حرکت یې وکړه ټول پړي ټولې رسۍ یې وشلولې ښځې ته وایي ای زما ښځې دا ولې قرآن کې الله فرمایي ان کیدکن عظیم د ستاسو د زنانو مکر ډېر زیات دی چې درته وایي چې روڼو کره به نه ځې او بیا نه ځمه چې درته وایي فلاني رشتې دار کره به نه ځې بیا به نه ځمه ته بیا نور سوچ نه کړه نه داسې نه دي کول پکار دا زر خطا کیږي نبی علیہ السلام فرمایي په دین کې هم ناقصه دی په دنیا کې هم ناقصه دی تیل ځان نه پورته کومه په دین کې په دې ناقصه دی چې کسان راځي په دین کې په دې ناقصه دی چې کله دې باندې بیماری راشي نو دی مونځ نه کټ شي دی روژې نه کټ شي او فرمایي په دنیا کې په دې ناقصه دی چې ښځې به 2 ګوۍ ته راځي او سړی به یو راځي خو نن زمونږه څه نادانان داسې دي چې دوی مخکې کوي مونږ تحقیر نه کوو اسلام ډېر شان ورکړی دی زنانه چې خپل اولاد ته پی ورکړي شپې پیو ته راپورته شي دا داسې ده لکه ټوله شپه چې الله ته په عبادت تېره کړه نبی علیه السلام فرمایي چې کومه زنانه په اولاد مړه شي فرمایي دې ته الله بې حساب او کتاب جنت عطا کوي اسلام ډېر فضایل ورکړي دي خو بهرحال مونږ ته پکار چې اسلام فضایلو کې اسلام په مراتبو کې دننه اوسو ښځه په جال کې راغه د کفارو وایي صحیح ده وې تړلو خاوند د ځان آزاد کو دا ولې وې زما خاوند ما د تا طاقت قتلو چې تا ته الله څومره طاقت درکړی دی د وخندل چوپ شول بیا ورځې تیرې دی دا ورغه زما خاوند خو ټولې رسۍ ماتې کړې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بیا هغوی سازش وکړو زنجیرونه یې ورته راوړو دی چې سملستلو ښه مضبوطې په زنجیرونو باندې وتړلو چې وې تړلو راپاسېدو څه ټایم بعده لږ شانتې حرکت سره ټول زنجیرونه وشلول ماتې کړل بیا وایي ای زما ښځې دا ولې وی ما د تا طاقت ازماو کولی چې رسۍ خو ماتولی شي پړي ماتولی شي کټ کولی شي زنجیرونه ماتولی شي که نه نو ده وخندل یو راز یې فاش کړو ډېر رازونه چې دي دا هم مقصد دا سړی زنانو ته نه بیانوي راز پاتې نو شو چې کله تا له خولې نه ووتلو دا خبر هم یاد وساتئ راز دی چې تا سره دی چې تا له خولې نه ووتو تا په خپله باندې بل ته وښایلو نو بل به څه ټینګ شي نشي ټینګې دی بیا چاته بیانوي نو کوشش کوئ راز ځان سره راز ساتئ ښځې ته وایي زما ښځې زما دې ویښتو ته وګوره له سر نه تر دې خپو پورې زما ویښته دي چې په دې کې زیات نه صرف 3 ویښته زما ته وتړې بس زه کابو شوم زما طاقت بیا کار نه کوي بس ښځې خدا کیسه غوښتله په یخ شریعت کې ویښته ګورې اوږده ساتل جایز و زمونږ په شریعت کې ویښته چې دي د غوږ د پستي حصې پورې یا د نرمې حصې پورې زلفې یا دومره چې اوږې ټچ کوي چې په اوږو باندې له پاسه پرتې نه وي بیا ښځو سره مشابهت ته حرام دی نبی علیه السلام یو ځل حلق کړی دی په کل عمر کې سر یې خرایلی دی نور نبی علیه السلام ټول عمر زلفې ساتلي په دې ترتیب سره یې ساتلي بهرحال زمونږ په شریعت کې دومره زلفو اجازت نشته په شریعت کې جایز وي نو څه یې وکړل دی چې بیا سملستلو دی بې وفا ښځې دی فاسق او فاجر ښځې دی جفاکش ښځې خپل خاوند وتړلو له ویښتونو نه چې دی راپاڅېدو ډېر حرکت یې وکړو خو طاقت یې کار نه کوو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تفسیر عزیزی کے لکھی
چې وې تړلو د ډیر کوشش وکړو ځان یې نشو آزادولی. بس دې کافران پسې راوغوښتل. هغوی د الله او د الله رسول د انبیاو دشمنانو څه وکړل؟ دغه د الله دوست نه یې ژبه کټ کړله په ژوندانه، سترګې ترې را بهر کړې، شونډې ترې کټ کړلې، یوه ګوته یې په تکلیف سره ترې کټ کوله او په دې ظلم او ستم سره دی شهید کړو.